मोहतरम मुसलमानों ورونو 13 جمعه مستاسو وړاندې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د اطاعت نه روګردانی کولو باندې سزاګانی او وعیدات او رولیو د جمعې او داغي نقصانات می ذکر کړیو د جمعې له رسول الله صلی الله علیه وسلم د اتباع اهمیت او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د اتباع فواید او فائدې تاسو وړاندې ذکر کوم محترمو څنګه چې الله په انسان باندې د الله رب ذوالجلال احکامات منل او دغه اطاعت کول فرض دي دغه سي په انسان باندې د رسول الله صلی الله علیه وسلم اطاعت کول او د رسول الله صلی الله علیه وسلم په سنت باندې عمل کول دا لازم دي قرآن مجید کې تاسو وګورئ څنګه چې الله رب ذوالجلال خپل اطاعت ذکر کوي یعنی دا مضمون ذکر کوي چې تاسو د الله اطاعت وکړئ د الله رب ذوالجلال احکامات اومنئ پاغي باندې ژوند او زندگی تیر کړئ دغه سی ور سره مستقلا د رسول الله صلی الله علیه وسلم اطاعت ذکر کوي او مونږ ته حکم کوي تاسو د رسول الله صلی الله علیه وسلم اطاعت وکړئ او داغه په سنت باندې ژوند او زندگی تیر کړئ قرآن مجید کې دا مضمون تقریبا په غنو ځایونو کې ذکر شوی دی یو ځای الله رب ذوالجلال سورۃ النساء آیت نمبر 95 کې فرمایي یا ایها الذین آمنو اے د ایمان خوندانو اے مومنانو اطیعوا الله و اطیعوا الرسول تاسو اطاعت کوئ د الله و اطیعوا الرسول او اطاعت کوئ د رسول قرآن مجید دا مضمون زی په زی ذکر کوي چرته چې د الله اطاعت ذکر کوي ام دغه سي مستقلا د رسول الله صلی الله علیه وسلم اطاعت ذکر کوي دین معلومیږي څنګه چې د الله اطاعت لازمی دی ضروری دی فرض دی دغه سي د رسول الله صلی الله علیه وسلم اطاعت ضروری او فرض دی دویم زی الله رب ذوالجلال سورہ آل عمران آیت نمبر 32 کی وعید ذکر کوي د الله په اطاعت پر خودو باندې اطاعت نکولو باندې وعید ذکر کوي ام دغه سي د رسول الله صلی الله علیه وسلم په اطاعت نکولو باندې قران وعید ذکر کوي قل او پیغمبر اعلان ورته وکا اطیعوا الله تاسو اطاعت کوئ د الله والرسول او اطاعت کوئ تاسو د رسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين که تاسو مخ وګرځو د الله اطاعت نه مخ واړو د رسول الله صلی الله علیه وسلم د اطاعت نه مخ واړو نو په دې ځان پوهږي چې الله د کافرانو سره محبت نه کوي یعنی د الله د اطاعت نه مخ اړول کفر دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم د اطاعت نه مخ اړول د غیر سنتو نه انکار کول پاغي باندې ژوند او زندگی تیرولو نه انکار کول دا کفر دی او الله د کافرانو سره محبت نه کوي او دریم ځای الله د مضمون ذکر کوي سورہ احزاب آیات نمبر 36 کی ومن یعص الله ورسوله چاچی دا اللہ نا پرمانی وکلا ورسوله داغه د رسول نا پرمانی وکلا فقد ضل ضلالا مبینا دا سړی په لری گمراهی سره گمراه شو د الله اطاعت چې پر خودل څنګه دا گمراهی ده دغه سید رسول الله صلی الله علیه وسلم اطاعت نکول د دین او روګردانی کول مخ اړول پر سر انسان گمراه کیږي او یې فرمایل فقد ضل ضلالا مبینا په تحقیق سره دغه سړی په لری گمراهی سره گمراه شو او قرآن مجید دغه مضمون بل ځای ذکر کوي سورہ حشر آیات نمبر 7 کې وما آتاکم الرسول فخذوه رسول چې تاسو ته رسېږي حکم مو کې باغی تاسو عمل کوئ تاسو هغه مپرېږدئ فخذوه عمل ور باندې کوئ وما نهاکم عنه فانتهوا د سنه چې تاسو رسول منع کې دغه منع شي تاسو او دغه وجه محترمو تاسو دلته اندازه ولګوئ تقریبا 13 جمعه ما تاسو وړاندې قرآن 15 شپږ آیاتونه احادیث ذکر کړي کم خلق چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د احادیثو د حجتیت نه انکار کوي دغه خلق د قرآن د نصوص نه انکار کوي دغه خلق د رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغه ګڼ ذخیره د احادیثو نه انکار کوي دیو جن بل جمعه په هغه حکم ذکر کوم چې علماء امت دغه خلکو مبارک حکم څه بیانوي او محترمو بلکې قرآن مجید خود دومره پورې ذکر کوي د رسول الله صلی الله علیه وسلم اطاعت د الله اطاعت دی
د رسول الله صلی الله علیه وسلم د اطاعت نه مخ اړول دا د الله د فرمان بردارۍ او اطاعت نه مخ اړول دي. قرآن مجید کی سورۃ النساء آیت نمبر 80 کې الله ذکر کوي من یطع الرسول فقد اطاع الله. چاچی د رسول الله صلی الله علیه وسلم اطاعت وکړو په تحقیق سره، چاچی د رسول الله اطاعت وکړو په تحقیق سره دې سړي د الله اطاعت وکړو. اوس د رسول الله اطاعت کول دا د الله اطاعت کول شو، د رسول الله اطاعت پرې خودل دا د الله اطاعت او فرمانبرداري پرې خودل دي. نو څوک چې د الله اطاعت او فرمانبرداري پرېږدي هغه سړی ښکاره خبره د کفر ته رسېږي. او د هغې وجه دا ده رسول الله صلی الله علیه وسلم د ځان طرف نه د خپل طرف نه کومه خبره نه کوي. وحي په دوه قسمه دی، موږ خپل طالبانو ته وایو، یو وحي مطلوع ده، یو وحي غیر مطلوع ده. مطلوع قرآن مجید دی چې هغې تلاوت کېږي، وحي غیر مطلوع هغه احادیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم دي چې موږ هغې ته وحي خفي هم وایو، پټه وحي. دا دواړه د الله د طرف نه وي. قرآن مجید ذکر کوي وما ينطق عن الهوى، نبی علیہ الصلوۃ والسلام د خپل طرف نه کوم خبره تاسو ته نه کوي، د خپل خواهش د طرف نه کوم خبره نه کوي. ان هو الا وحی یوحى، د چې کوم خبره کوي هغه ته وحی راځي، دا وحی نه تاسو ته خبره کوي. دا د الله حکم تاسو ته بیانوي، د الله رب ذوالجلال احکامات تاسو ته بیانوي، د رضان نه کوم خبره نه کوي. نو چې رضان نه خبره نه کوي هغه خبره د الله د طرف نه وي، حکم د الله د طرف نه وي، تاسو هغې نه انکار کوئ، ګویا د الله د حکم نه تاسو انکار کوئ. او مسلم شریف کی حدیث دی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای ما نهیتکم عنه فاجتنبوه، دستنه چې تاسو منع کوم د هغې نه ځان ساتئ، اجتناب ورنه کوئ. وما امرتکم به ففعلوا منه ما استطعتم، د څه چې تاسو ته حکم وکم څومره چې تاسو طاقت وي په هغې باندې عمل کوئ. یعنې که یو داسې حد ته خبره راشي چې تاسو وس نه وي، طاقت نه وي، هغه جدا خبره ده. لیکن حتی الوس څومره پورې چې تاسو طاقت کېدی شي د هغه عمره به تاسو باندې په هغې باندې عمل کول ضروري دي. او محترمو که د رسول الله صلی الله علیه وسلم اتباع مونږ وکړو، د هغه سنت مونږ خپل کو فایدې څه دي؟ انسان خو فایدو پسې ګرځېږي، یو څیز بغیر فایدې نه نه کوي انسان. د په طبیعت کې لالچ دی، د په طبیعت کې څه فایدې منافع حاصلول ضروري وي د هر کار لپاره. آدم علیه السلام جنت کې و، شیطان ورته راغی وقاسمهما انی لکما لمن الناصحین، قسمونه ورته وکړل زه نصیحت کوونکی نه یم، ستا خیرخواه یم. ورته ویل دا میوه وخوره د جنت کې به همیشه وي. اوس خو ما ته دنیا کې ډېر ښه کور جوړ کړو، ډېر ښه ژوند او زندګي مې، یاره را سره یاره مرګ به راځي، دا مرګ به مو وړي دی دلته، دا ټول هر څه به رانه پاتې کېږي. نو آدم علیه السلام ته ډېرې مزې او چرچو کې و، خو دا یاره وه دلته نه به دنیا ته تګ وي، ځکه رب خو فیصله کړې وه انی جاعل فی الارض خلیفه، زه په ځمکه کې خلیفه جوړونکی یم، اسمان کې نه. نو شیطان ورته راغی، ورته ویل دا ونه وخوره، د میوې نه وخوره، اچاره څه میوه ته به د جنت کې همیشه قسم یې ورته وخوړو. اولته دا تصور نه شو کېدی چې په دروغ به ملا څوک قسم خوري. او په دغه وخت کې د آدم علیه السلام نه هغه مهر شوي فنسیه ولم نجد له عزما، قرآن وایي د آدم علیه السلام نه هېر شوي، الله وایي مونږ د هغه لپاره قصد او اراده نه وکړو. نو آدم علیه السلام په دې لالچ باندې چې په جنت کې به همیشه اوسېدل، خو هغه میوه وخوړه. نو انسان هم بغیر فوایدو نه بغیر لالچ نه یو کار نه کوي. مونږ که د رسول الله صلی الله علیه وسلم اتباع ونه کړو تباه بشو، برباد بشو. تېره جمعه ما ستاسو وړاندې هغه واحدات ذکر کړي. اوس که د رسول الله صلی الله علیه وسلم مونږ اتباع وکړو، د هغه په سنتو باندې ژوند تېر کړو، فایده به یې څه وي؟ نو یو فایده دا ده که مونږ د نبي علیه الصلوۃ والسلام اتباع وکړو، د الله محبت به راته حاصل شي. او دویم نمبر الله به راته ګناهونه معاف کړي. الله رب ذوالجلال دا مضمون ذکر کوي سورہ آل عمران آیت نمبر 31 کې، قل ورته ووایه پیغمبره ان کنتم تحبون الله، که تاسو د الله سره د محبت دعوه لرئ، یاره زه خو د الله سره محبت ساتم، نو ورته ووایه فتبعوني، تاسو زما اتباع وکړئ. پیغمبر ورته ووایه زما په ژوند او زندګۍ باندې خپل ژوند او زندګي ښایسته کوي، زما سنت خپل کوي، زما اتباع وکړئ، فایده به صحیح. یحببکم الله، اوس خو ته وایي زه د الله سره محبت کوم، که تاسو زما اتباع وکړئ الله به تاسو سره محبت وکړي،
بیا به ته محبوب شي، الله به در سره محبت وکړي. ویغفر لکم ذنوبکم، دویمه فایده ده الله به تا ته ګناهونه معاف کړي. والله غفور رحیم. هغه اوس یو څوک چې د چا سره محبت ساتي دغه ګناه ورته بې ګناه نه ښکاري، سترګې ورنه پټوي. الله به ستاسو دغه ګناهونه معاف کړي. دویم نمبر الله به در سره محبت وکړي. او الله چې در سره محبت شروع کړي دي نو بله د کامیابۍ خبره سته. دې وجه نه محترمو اوله خبره په دې سره انسان ته د الله محبت حاصلېږي، د ګناهونو معافي ورته بخشش ورته کېږي. حافظ ابن کثیر رحمه الله دې آیت لاندې لیکلي دي هذه الآیة الکریمة حاکمة على كل من ادعى محبة الله وليس هو على الطريقة المحمدية فإنه كاذب في دعواه في نفس الأمر. یو څوک چې وایي د الله سره محبت ساتم او د رسول الله صلی الله علیه وسلم سنتو باندې ژوند او زندگی نه تیروي، دا سړی په د خپل دعوه کې دروغجن دی. حتی یتبع الشرع المحمدیه والدین النبوي في جميع اقواله وافعاله واحواله، تر دې چې دا سړی د رسول الله اتباع وکړي، دغه سنت خپل کړي، د نبی علیہ السلام اقوال وبني، دغه عملونه څنګه ژوند او زندگی تیر کړي باغې ژوند تیر کړي، دغه تقریرات وکړي. د دې نه بغیر انسان په خپل دغه دعوه کې رښتونه نشي کېدی. او دا خو تاسو یو سړی که د محبت دعوه لري خو به خامخا به د هغه اتباع کوي، چې اتباع نه کوي دا د محبت دعوه دی بیا څنګه شوله. یو شاعر دی هغه وایي امر علی الدیار دیار لیلا اقبل ذا الجدار وذا الجدار وما حب الديار شغفنا قلبي ولكن حب من سكن الديار. وإذا چې خپل محبوب او معشوق بلاره تلم ما غلاري کوسو هغه دیوالونه خولول، ځکه ما وی دا زما محبوب کله دی، دا زما سره محبوب علاقه ده، دا زما د محبوب کوسې دي کې دې شغه ور باندې تیر شوی. او عبد الله بن مبارک رحمه الله فرمای تحصل الاله وانت تزعم حبه هذا العمر في القياس الشنيع. ته د الله د محبت دعوی کې او د هغه حکم نه مدي، دا خو تاسې په قیاسونو قیاس عقل، دا خو تر عقل نه خلاف کار کې، دا خو ته ژوند او زندگی د عقل نه خلاف تیرې د سره. لو كان حبك صادقا لاطعته فان المحب لمن يحب مطيع. کچرته ستب خپل دعوه د محبت کې رښتونه وي تا به دغه اطاعت کړی وي، اتباع به دې کړی وي، دغه ژوند او زندگی به دې ختم خپله کړی وي. ځکه څوک چې قانون دار څوک چې د چا سره محبت کوي بیا د هغه اطاعت خامخا کوي. اوس د رسول الله زما پیغمبر دی، زما د هغه سره محبت دی، بیا د هغه شکل مبارک نه ستا نفرت دی، د هغه سنتو نه ستا نفرت دی، د هغه ژوند او زندگی نه ستا نفرت دی، بیا ستا د هغه محبت څنګه ده؟ بیا د ته ځان ته هغه امتي څنګه وې؟ دیو چې لو کان حبک صادقا لاطعته. نو یو فایده دا شو. دویمه فایده د رسول الله صلی الله علیه وسلم اتباع کول د جنت لو ذریعہ جوړیږي. انسان که د رسول الله صلی الله علیه وسلم اتباع وکړي، دغه په سنتو باندې ژوند او زندگی تیر کړي، انسان به په دې سره الله رب الجلال به جنت ته داخل کړي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي کل امتی يدخلون الجنه الا من ابى. زما هر امتی به جنت ته داخليږي سوا د هغه چا نه چې انکار یې وکړو. صحابه تاسو کو قالو یا رسول الله ومن یابا، انکار کوونکی څوک دی؟ الله پیغمبر څوک به انکار کړي؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام من اطاعنی دخل الجنه ومن عصانی فقد ابى. چا چې زما اطاعت وکړو هغه جنت ته داخل شي، چا چې زما نافرمانی وکړو دې سړی انکار وکړو دې جنت ته نشي داخلي. گویا جنت ته داخلېدل جنت ته داخلېدل د رسول الله صلی الله علیه وسلم په اطاعت او هغه په سنتو باندې موقوف ده. که اتباع دې وکړله جنت ته به داخل شي، که اتباع دې ونه کړله نافرماني دې وکړله د جنت ته به محروم شي. د دې وجې نه او نبی علیہ الصلوۃ والسلام بل ځای فرمایي من اکل طیبا وعمل فی سنة وامن الناس بوائقه دخل الجنه. چا چې پاک حلال مال وخوړو او زما په سنتو باندې ژوند تیر کو، خلک یې خپل شر نه محفوظ لده سړی به جنت ته داخل شي. دویم نمبر کې تاسو وګورئ جنت ته داخلېدو شرط څه دی؟ د رسول الله صلی الله علیه وسلم په سنتو باندې ژوند او زندگی تیرو. او نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو بل ځای فرمایي من تمسک بالسنة دخل الجنه. چا چې زما په سنتو باندې منګولې ولګولې دی کلک ونیول خپل ژوند او زندگی په دې تیر کړل دی به جنت ته داخل شي.
یعنی د نبی علیہ الصلوۃ والسلام اتباع کول تر جنت د داخلېدو ذریعه ګرځېږي. او درېیمه فایده دا ده انسان پر ګمراهۍ نه بچ د شیطان د لارو نه به بچي. عبدالله بن مسعود رضی الله عنه فرمایي نبی علیہ الصلوۃ والسلام ناسو مونږ سره ول یو خط راخو وی فرمایل هذا سبیل الله دا د الله لاره ده نیغه ده د اسلام دی دا زما سنت دی. او البی دغسې وړې وړې کرښې راښکلې ډېر شی وی فرمایل هذه سبل على كل سبيل منها شیطان يدعو الیه دا د شیطان لارې دي هر یوې لارې د شیطان تاسو رابلي. په یو ځای کې در باندې یو سنت پرېږدي په بل ځای کې بل سنت پرېږدي په یو ځای کې د سنت د الله یو حکم بتا ماتوي شیطان د خپل طرف ته رابلي په بل ځای کې د رسول الله طریقه او سنت در باندې پرېږدي بل طرف ته دې رابلي. د خواهشاتو غلام دی. نن درته وایي مړه دا ګیره وخره وخه پکې نه ښکارېږي. نن درته وایي دا سنت لباس پرېږده وه مړه دې کې ښه نه لګېږي. نن درته وایي دا واده په سنت طریقې سره مه کوه خلک وایي د ځان نه صوفي صاحب او امیر صاحب جوړ کړی دی. قدم په قدم دی تاسو ته ناست دی دا زما د لارې نه د الله د لارې نه تاسو خطا کوي په بلو لارو بوسي. او بیا نبی علیہ السلام فرمایل وان هذا صراط مستقیما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبیله. تاسو دا سیده لار مه پرېږدئ د شیطان مه منئ تاسو د نیغې لارې د ګمراهۍ په نورو لارو بوسي. او څلورم نمبر فایده دا ده که یو انسان په سنتو باندې ژوند او زندگی تیره کړي هلته به ورته د رسول الله صلی الله علیه وسلم ملګرتیا نصیب شي. هلته به د رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه یو ځایوالی او دغه ملګرتیا به ورته هلته به جنت کې نصیب شي. یو صحابي راغی ویل د الله رسوله مونږ خو چې تاسو نه یې کتل هغه رښتوني عاشقانو د الله پیغمبر په مونږ وخت نه تېرېږي نو جنت کې وګوره تاسو درجه ډېره اوچته وي ډېره اوچته به وي مونږ به تاسو نه ګورو نو بیا به هلته مونږ څه کوو مونږ به هغه جنت څه کوو چې تاسو پکې نه وینو. نو قرآن آیات راغی من یطع الله والرسول چا چې د الله اطاعت وکړو د رسول الله اطاعت یې وکړو فاولئک مع الذین انعم الله علیهم من النبیین والصدیقین والشهداء والصالحین. چا چې د الله اطاعت وکړو د رسول الله اطاعت یې وکړو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام اتباع یې وکړه د هغه په سنتو ژوند تېر کړو دته به د نبی علیہ الصلوۃ والسلام رفاقت جنت کې بنه دی به فاولئک مع الذین انعم الله دی به د هغه چا ملګری وي د هغه چا رفاقت به ورسره نصیب شي چې په هغوی باندې الله انعام کړی دی. الله څوک دی هغه من النبیین هغه انبیا دي هغه صدیقین دي هغه شهدا دي هغه صالحین دي د دیو ملګرتیا او د دیو رفاقت به ورته نصیب شي. گویا که یو څوک د نبی علیہ السلام ملګرتیا غواړي د هغه رفاقت غواړي د هغه مجلس غواړي دا سړی د سنتو اتباع وکړي هلته به ورته ملګرتیا نصیب شي. د دې نه بل لوی نعمت څه کېدی شي. او په شپږم نمبر مونږ چې را څومره اعمال کوو په دې کې د سنتو اتباع شرط ده. که د سنتو اتباع نه وي نو الله ستا دغه عمل نه قبلوي یو عمل به دې نه قبلېږي. که غواړې زما صدقه قبول شي زما مونځ قبول شي زما ژوند او زندگی قبول شي زما جهاد قبول شي زما تبلیغ قبول شي زما ذکر اذکار قبول شي بیا به د رسول الله صلی الله علیه وسلم اتباع کوي. که سنت نه وي د سنت اتباع نه وي یو عمل د رب ذوالجلال نه قبلوي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. چا چې یو عمل وکړو نیک عمل یې وکړو زمونږ حکم ور باندې نه و هغه زمونږ طریقه نه فهو رد نه مردود ده. او یو بل ځای نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي لا يقبل قول الا بعمل ولا يقبل قول وعمل الا بنيته ولا يقبل قول وعمل ونيه الا باصابه السنه. الله د یو چا خبرې نه قبلې قول نه قبلې تر څو چې عمل نه ورسره او الله رب ذوالجلال د یو چا قول او عمل نه قبلې تر څو چې نیت صحیح دی او الله رب ذوالجلال د یو چا قول د چا خبرې د چا عمل د چا نیت نه قبلې الا باصابه السنه مگر تر څو چې موافقت د سنت ورسره وي. هر څه در سره دي د سنت موافقت در سره نشته الله رب ذوالجلال ستاسو د عمل نه قبلې د الله دربار کې د شرف قبولیت نشي حاصلول. علماء ذکر کوي چې انسان دا غواړي چې الله زمانه راضي دی کنه دی راضي
دا زما عمل به د الله دربار کې قبول وي که قبول به نه وي. نو دا سړی دی وګوري زه چې کوم عمل کوم په دې کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم اتباع شته که نشته دی. زما ژوند کې د نبی علیه الصلاۃ والسلام سنت شته که نشته دی. زما په ذات کې د نبی علیه الصلاۃ والسلام سنت ژوندې کېږي که مړه کېږي. زما کور کې زما کاروبار کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم اتباع اطاعت شته دی. بس دغه پیمانه ده چې په دې سره د الله رضا کدی شي، په دې سره د خپل عمل قبولیت کدی شي. زه ډېرې صدقې هم کوم، زه ډېر منځونه هم کوم، زه ډېر تبلیغ هم کوم، جهاد هم کوم، زه به ګورم دا قبول دي که نه دي. نو شرط دا دی چې دلته وګوره د رسول الله صلی الله علیه وسلم اتباع سنت او اتباع شته دی که وا دا قبول لیکه نه وو پکې دغه نه قبلېږي شي. هندو ستړی خدای ناراض والا کیسه ده. دې وجې محترمو د رسول الله صلی الله علیه وسلم اتباع ضروري ده. او یو آیات بل الله رب الجلال په دې حوالې سره ذکر کوي لقد کان لکم فی رسول الله اسوة حسنه. سورہ احزاب آیت نمبر 21 کې ستاسو دپاره د الله پیغمبر یو بهترین نمونه ده. ګورئ که نه ته کله ورشې ټیلر ته کپړه ورکړې کپړه دې سره ورته ناپ ورکړې نام ورته وایي دا زما کپړه هم په دې نام باندې وګڼله، په دې طریقې سره په دې نمونې باندې وګڼله. دا ټیلر ستا دا کپړه ستا په هغه ناپ ونه ګڼي، د هغې نه اخوا دې خوا کړي. کومه نمونه چې ورته تا خولې په هغه نمونې باندې ونه ګڼي ته به سبا ته ورځې د اختر په ورځ دغه کپړې به راغلې هغه ټیلر ته به دی به دا مخ ور ولې دا څه کړي دي. ما ورته الله پیدا کړو رسول الله صلی الله علیه وسلم راته نمونه راولېږل ویې فرمایل او انسانانو لقد کان لکم فی رسول الله اسوة حسنه. یاد وساتئ ژوند او زندگی تېروئ ما راضي کول غواړئ بیا ستاسو لپاره نمونه ما محمد رسول الله راولېږو په هغه نمونې باندې خپل ژوند او زندگی تېره کړئ. که په دغه نمونې باندې ژوند او زندگی تېره کړله زه به درنه راضي شم، ورنه ستاسو د عملونو مردود دي په دا مخ به در ویشتلی شي. د دې وجې نه محترمو د رسول الله صلی الله علیه وسلم اتباع په هر عمل کې دا ضروري ده. اول انسان در خپل ژوند او زندګۍ نه راواخلي او په دې باندې بیا انسان ژوند او زندګي تیر کړي. یو صحابي د انس رضی الله تعالی دی وی نبی علیہ الصلوۃ والسلام زه د لاس نه ونیوم ما ته وفرمایي یا بنیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام ما ته نصیحتونه وکړل د لاس نه ونیوم به ما ته وی بچوړیا ذالک من سنتی دا زما سنت دی ومن احیا سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنه. دا زما سنت دی چا چې زما سنت ژوندی کړو د زما سره محبت وکړو ومن احبنی کان معی فی الجنه. چا چې زما سره محبت وکړو دا سړی به زما سره په جنت کې. سوچ وکړه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په محبت د نبی علیہ السلام رفاقت ته ملاو شو. د دې وجه او سنت ژوندي کول محترمو دا ډېر لوی اجر لري. د شلو شهیدانو اجر لري. مخکې یو جمعه کې ما تفصیل کړم. او یو بل حدیث کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر من حفظ سنتي اکرمه الله باربع خصال. چا چې زماره سنت او حفاظت وکړو اج هر یو سنت دی الله به په څلورو خصلتونو سره په څلورو طریقو سره دا اکرام وکړي. نمبر 1 المحبت فی قلوب البرره. څوک چې زمانه سنت حفاظت کوي الله به د نیکانو په زړونو کې محبت واچوي. نیکان به د دې سره محبت کوي، فرشتې به ورسره محبت کوي، نیکان خلک به ورسره محبت کوي. نمبر 1 او دویم نمبر والهیبة فی قلوب الفجر. د فجارو د الله د نافرمانانو په زړونو کې الله د هیبت او یره ورواچي چې دې ګور یره ورته بلني. او دریم نمبر والسعة فی الرزق. دریم نمبر د رزق کې به الله رب الجلال پر اخیره ولی پر رزق کې به پر اخیره شي. موږ تاسو څنګه بهر ملکونو ته رسه حاصل کوم زه وګټم. الله نبی صلی الله علیه وسلم طریقو وظیفه راوښودله زما په سنت اتباع وکړه الله به پر رزق کې پر اخیره ولی. او څلورم نمبر والثقة فی الدین. په دین کې و پختګي او مضبوطی رب الجلال ور نصیب کی. وګوره څومره فوایدې شي ما پر اخیره رزق د خلکو محبت د الله د دشمنانو په زړونو کې ستانه برت. څلورم نمبر په دین باندې ثابت قدمي چې هغه ستاره دنیا او آخرت د کامیابی راز دی.
دیو جن محترمو د رسول الله صلی الله علیه وسلم اتباع ضروری ده دا خپل ول بکار دي قسم دې زموږ پکې دنیوي پیدې دي اخروی پیدې دي دا سنت چې موږ پرېږدو موږ د غیرو په طریقه باندې زو اول نمبر خو ما ته دا بغاوت کو د کم پیغمبر کلمه ویلې ده د کم سره د محبت داول لرو دا پیغمبر طریقې پرېخري دا سره ما ته بغاوت کو کم پیغمبر چې پر قیامت پورې زمونږ استاد سپارښت کوي هغه قیامت ته هغه پیغمبر ته پر قیامت پورې سپکه مسترګو مخامخ کیږي دریم فائدې دومره زیاتې چې یقین وکړم او تاسو سوچ نشو کولای دا اوس په ته فائدې ما دا غي ویلې او چې نافرمانی وکړو هغه سنت خپل نکو تباہی و ہلاکت د دنیا یقیني دي تباہی ہلاکت د آخرت یقیني دي دنیا کې موت را غیرو په طریقه باندې روا دي آخرت کې به هغه پیغمبر ته موت په کوم سترګو ورزبلوي دیو جن ځوانانو د دنیا پیغور برداشت کولای څه مسله نه بلکې حدیث کې راځي ستاره وجنا که بل چا په سنت باندې عمل وکړو داغي اجر به الله تا تم درکې هغه ته به ورکړي نور د پر نمونه جوړ شي دغه ته ورسې کنه د سیکان دي د پګړو ته وګوره صح توکړی یقینو په سړي بوج راځي چورته وګوري اګیری ته بریتو ته وګوره او د کوم حالت کې یقین وکړه په دا سخت ګرمۍ کې هم داخله دا شي نه لري ولې د خپل دین غني ګوره په یو باطل دین دی هغه خپل دین نه شرمېږي بلکې مخکې کال ما یو اخباري رپورټ کړو امریکا کې په یو اداره کې دیو ته ویل شو د یهودو ته ویل شو ول تاسو راګيري لري کوي او وی غوټي ګيري پرې دي سکانو ته ویل شو د پګړې لري کوي خپل دی احتجاج وکړو ول مونږه استوا ورکو دا ملازمت او نوکری پرېګدو خو خپل دین نه پرېګدو ګوري مسلمانانو مونږ تاسو په حق دی په دې وخت کې صرف او صرف ان الدين عند الله الاسلام اسلام صحیح دین دی وخت انور منسوخ شوی دی او وی په باطل باندې ولاړ دي دومره کلک دي ماوته په حق باندې ولاړ یو ماوته پیغمبر په سنت نشو کولای ماوته پیغمبر په سنت غیرت نشو کولای ماوته په خپل دین باندې ننګ او غیرت نشو کولای اس سوچ وکړه د ایمان بتا جنت ته به څنګه بوزي یقین وکړه مسلمان قوم نن ډیر کمزور شو خپل دین په حواله مونږ تاسو دومره د خپل پیغمبر سره وفا نشو کولای زمون پیغمبر د شپې ورځې مونږ لپاره جړلې دي غاخونه شهیدان شوي دي دغه ملګری دغه رشتہ دارانو بدن ټوکړې شوي دي هغه پیغمبر زمون تاسو لپاره په یو موقع کې مونږ تاسو نه هېر کړی څومره د شرم موقع چې مونږ تاسو خپل پیغمبر سنت کړی د دې وجه ځوانانو خپل پیغمبر سنت خپل کړي د کې د دنیا په وای دي هیڅ پته نه لګي مخکله راځي سبا ته راځي بیګا ته راځي تاکي چې سنت اتباع اسی سنت ډیر دي بعضی اعلانیه دي ګناهونه ډیر دي بعضی اعلانیه دي ګورئ مثال به تور څوک مخاطب کوم نه یو چا ګیره خرولې ده په دې حالت کې ورته مرګ راغی دا ګیره کټ دی یو موټی نه زیاته ګیره کټ کول د ګناه ده یو چا کټ کړي ده په دې حالت کې ورته مرګ راغی ته سوچو کا د خلک هم پسې بدرت وي او یار ګیره خرولې او مرګ ورته راغی د قبر کې باندې ته فرشته راځي تانو به تبوس کوي د رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته ورته زما پیغمبر دی ا فرشته به دې مړه تا ته هم شرم راځي زه به څنګه چې زما پیغمبر دی میدان حشر کې بل هغه پیغمبر په لاس باندې راوځي کو سر په تو ورځو به ملاويږي کله چې سخت ګرمي والیو هغه پیغمبر ته دا ګیره خبر کې نه غټي ورته مخامخ زوی بس کور ابرنه مخ اړای راځي زو رکشه تم داوی کې زماره محبت او زما امتی ځان ته وي د دې وجنه هر سنت د پیغمبر ژوند دی هر پیغمبر په خپل بچو باندې اهتمام وکړي د سنتو خپل بچي د وخت نه په د سنتو باندې عادت کوي سنت لباس سنت ژوند سنت زندگی ان شاء الله روان اولاد بم فرمان برداري نا فرمان بنوي الله دې موږ ته سنتو اتباع نصیب کړي واخر دعوانا